أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن به د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذکر شروع کیږي. د حضرت ابوبکر نامه عبدالله وا او عثمان بن عامر د هغوی د والد نامه وا. کنیت د هغوی ابوبکر وو او عتیق او صدیق د هغوی لقبونه وو. دا ویل کېږي چې د هغوی ولادت د عام الفیل نه 2 کاله او 6 میاشتې پس په کال 1583 کې شوی وو عیسوي کال. حضرت ابوبکر حضرت فرمایي لکه څنګه چې ما وویل چې د حضرت ابوبکر نامه عبدالله وا او هغوی د قریشو د قبیله بنو تیم بن مره سره تعلق لرلو او په جاهلیت کې د هغوی نامه عبدالکعبه وا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا بیا بدله کا او عبدالله د هغوی نوم کېښودو. د هغوی د والد نوم عثمان بن عامر وو. د هغوی کنیت ابو قحافه وو او د هغوی د والدې نامه سلمہ بنت سخی بن عامر وه او د هغوی کنیت ام الخیر وو او د هغوی د یو قول مطابق د هغوی د والدې نامه لیلا بنت صخر وه. د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ شجره نسب په 2 پشت په مره باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاویږي او دغه شان د حضرت ابوبکر د مور د نسب سلسله د مور د پلار دوه طرف نه 5 پشت رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاویږي. ابو قحافه یعنی د حضرت ابوبکر والد د هغوی اهلیه ام الخیر د هغوی د تره لور وه، یعنی د حضرت ابوبکر مور د هغوی د پلار د تره لور وه. د حضرت ابوبکر مور پلار د هغوی د وفات نه پس هم ژوندي وو او دوی دواړو د خپل د زوی یعنی د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورثه هم ورته ترلاسه شوی وه. د حضرت ابوبکر د وفات نه پس مخکې د هغوی والده وفات شوی وه او بیا د هغوی والد په 14 هجري کال کې په 19 کال عمر کې هغوی بیا وفات شوی وو. د حضرت ابوبکر والد او د هغوی والدې دواړو ته د اسلام د قبلولو توفیق ملاوی شوی وو او د هغوی د والد د ایمان قبلولو واقع داسې ده چې هغوی تر د مکې فتح پورې ایمان نه راوړی او هغه د هغوی د سترګو بینایي هم ختمه شوې وه
او چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د مکې د فتح په وخت په مسجد حرام کې داخل شو نو حضرت ابوبکر خپل پلار سره د ځان سره کو د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې حاضر شو او کله چې هغه ولید هغه ان رسول کریم چې کله د هغه والد ولیدنه ورته فرمایل چې تاسو خبر و چې تاسو د دی په کور کې پرېخې وي دونه مشر دی نو دیوم په کور کې پرېخې وي سبب خپل دوی له تلې په دې حضرت ابوبکر ورته رسو کو چې یا رسول الله دا دغه خبره زیات مستحق دي چې دی په خپل تاسو خدمت کې حاضر شوی نه دا چې تاسو دې له تلې وي نو حضرت ابوبکر هغه د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم مخ ته کېنول نو رسول کریم دغه په سینې باندې لاس والو دا ورته فرمایل چې اسلام قبول کړئ تاسو په سلامتی کې داخل شئ نو ابو قحافه بیا اسلام قبول کو حضرت جابر بن عبد الله دا روایت کوي چې ابو قحافه د مکې د فتح په ورځ راوستي شو نو دغه سر او د ګیره وخته یو غریز ګل دغه پشان سپین شوی وو سغامه نومه نو بهرحال دوی چې بیخي سپین ویخته وو ګرم سپینه وه او په دې ورته رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایلی وو چې دا په سبل رنگ بدله کا یعنی په دې باندې دا ورنګ وه خزاب پیو لګا وه بل رنگ کور لور کې نو بهتره به خو د تور رنگ نه ځان ساتای نه مطلب دا نو چې په تور رنگ کې سبدي ده بلکې شاید هغه په دغه خیال دا فرمایلی وو چې د عمر په دغه برخه کې کدی بیخي وخت تور کا نو دا به کې دي چې په مخ خنه لګي نو مناسب نه لګي نو بهرحال هغه وی چې په دا رنگول پکار دي خزاب په لګول پکار دی د حضرت ابوبکر والده ابتدائی اسلام قبلون کې شامله و او د دې ذکر په سیرت حلبیه کې دا سده چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د ارقم ته تشریف یوړو د لپاره چې هغه د هغوی صحابه د په پټه د خدای پاک عبادت وکړي شي نو هغه د مسلمانانو شمیر اتدیر شو نو حضرت ابوبکر د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې خواستو کو چې مسجد حرام ته به تشریف یوسو نو هغه ورته فرمایل چې زموږ شمیر کم دی خو حضرت ابوبکر اصرار کولو نو په دې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د خپل ټولو صحابه سره مسجد حرام ته تشریف راوړو الته ابوبکر د خلکو مخه ته خطاب وکړو او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ناستو نو حضرت ابوبکر په هغه خطاب کې خلکو ته د خدا او د رسول طرف ته دعوت ورکو او دغه شنغو د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم نه پس وړاندې خطیب دي چې خلک د خدا پاک طرف ته رابللې وو په دې مشرکانو په حضرت ابوبکر او په مسلمانانو باندې حمله وکړه دغه وهلو لپاره ډېر بدی وهل حضرت ابوبکر هغه د خپل لاندې کوخه ډېر زیاتې وهل او ادب بن ربیعه په سپلو سره هغوی وهل داسې سپلای چې په سرمنه لګېدلې وه دو ځل په سرمنه لګېدلې وه او هغه په هغه سپلو سره ابوبکر په مخ دومره وهلی و چې د هغې مخ پړسېدلی و او د هغې په مخ باندې پوزه نه ښکارېده په دې د بنو تیم خلک راغله په منډه او مشرکان د حضرت ابوبکر نه لرې که او هغوی په یو کپړه کې واچولو چته که او په دې باندې او بیا د هغوی کور ته بوتلل هغوی ته دې کې هېڅ شک نه و چې حضرت ابوبکر وفات شوي دي دومره هغوی وهلی وو او بیا د بنو تیم خلک واپس راغله او په خانه کعبه کې داخل شو هغوی دا وی چې د خدای قسم هغوی خوړو چې که حضرت ابوبکر وفات شوي وي نو موږ به ودبه ضرور وژنو بیا هغوی حضرت ابوبکر راغله واپس او د هغوی والد ابو قحافه او د بنو تیم خلکو هغوی سره د خبرو کوشش کولو خو د بېهوشۍ په وجه هغوی بس جواب نه ورکولو
او بیا د ورځې په آخري برخه کې هغوی خبرې شروع کړ. ټوله نه مخکې هغوی دا تپوس کړو چې رسول کریم په کم حال کې دی، خو خلکو هغوی له دغې جواب ورنکړو. نو دوی بار بار همدا سوال کولو، دا پوښتنه یې کوله. نو په دې ورته مور وویل چې قسم په خدای موږ ستا د ملګري نه هېڅ نه یو خبر. نو حضرت ابوبکر خپل مور ته وویل چې تاسو ورشئ د حضرت عمر چې کومه خور ده ام جمیل بنت خطاب، هغې له ورشئ، او هغوی مخکې نه مسلمان شوي وو. نو یا خپل اسلام هغوی پټولو. نو هغې نه د رسول کریم حال تپوس وکړئ. نو د هغوی والده د حضرت ابوبکر والده ام جمیل له لاړه او هغې ته وویل چې ابوبکر د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم باره کې تپوس کوي. نو هغې وویل چې زه محمد نه پېژنم او نه ابوبکر. نو بیا ام جمیل حضرت ابوبکر مور ته وویل چې تاسو دا غواړئ چې زه تاسو سره لاړه شم. او بیا هغې حضرت ابوبکر راغله. نو ام جمیل ولیده چې هغوی د سخت ژوبل دي، په ځمکه پروت دي. نو هغوی چغه کوه، دا وایي چې کومو خلکو چې تاسو سره ستاسو دا حل کړی دی هغې یقیناً چې فاسقان دي، او زه دا هیله لرم چې خدا پاک به دوی نه بدله اخلي. نو بیا حضرت ابوبکر هغې نه تپوس وکړو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم څنګه دی. نو ام جمیل وویل چې ستا د مور هم اورې لګیا ده. نو هغوی وویل چې دا به ستا راز نه ظاهروي. نو په دې ام جمیل وویل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خیر دی. او حضرت ابوبکر تپوس وکړو چې دا وخت هغوی چېرته دي. نو ام جمیل ورته وویل چې په دار ارقم کې. بیا د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کوم عشق و، د هغې اعلی مقام لږ وګورئ. چې کله هغې دا خبره واورېده، نو هغوی وویل چې قسم په خدای نه به زه څه خوراک خورم او نه به څه څښم زه، تر څو چې مخکې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر نشم. نو د حضرت ابوبکر والدې وی چې مونږ حضرت ابوبکر څه وخته پورې ایثار کړی و، او چې کله د خلکو تګ راتګ کم شو او خلک پرسکونه شو، د خلکو بهر تګ راتګ کم شو او خلک پرسکونه شو، نو موږ بیا هغوی بهر راوویسته او هغوی زما په سهاره روانو، او همداسې هغوی بیا رسول کریم پورې ورسېده. او حضرت ابوبکر باندې هغه ډېر سخت رکت تاری شوی و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر ښکلولو له په هغوی باندې ټیټ شوي وو. او چې کله هغوی چې کله رسول کریم چې کله د هغوی دا حالت وکتو، نو د هغوی ښکلولو لپاره په هغوی ټیټ شو، او مسلمانان هم په هغوی ټیټ شو. او بیا حضرت ابوبکر ورته عرض وکړو چې یا رسول الله زما مور پلار د تاسو نه زار شي، ما ته دې نه علاوه هېڅ تکلیف نشي سوای دا چې کوم زما په مخ باندې چې کوم زخمونه راغلي دي د خلکو په چې کوم زخمونه زما په مخ لګولي دي، او دا زما مور د چې خپل زوی سره ښه سلوک کوي. دا مختصره خبره هغې کړې. نو ممکن ده چې خدای دې ستاسو په واسطه دې هم د اور نه بچ کړي. حضرت ابوبکر د خپل مور باره کې وی، یعنی کېدای شي چې د ایمان راوړي. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی والدې لپاره دعا وکړه او هغوی له د اسلام دعوت ورکړو، په دې هغې اسلام قبول کړو. او دغه شان د حضرت ابوبکر والدې په سر کې اسلام قبول کړی و. د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د پیدایش باره کې چې کوم روایت دی، د هغې مطابق ساره صحابه چې د صحابه د سوانح باره کې مستند کتاب دی، د هغې مطابق حضرت ابوبکر صدیق د عام الفیل نه 2 کاله 6 میاشتې پس پیدا شوی وو. او په تاریخ طبري او په طبقات الکبرا کې لیکلي دي چې هغوی د عام الفیل نه 3 کاله پس پیدا شوی وو. همدغه شان د حضرت ابوبکر لقبونه دي، 2 پکې مشهور دي چې بیانېږي، یو عتیق او یو صدیق. د عتیق وجه تسمیه صدا دې باره کې لیکلي دي چې حضرت عایشې بیانول چې حضرت ابوبکر رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغله، نو هغې فرمایلي ورته چې انت عتیق الله من النار، چې ته د خدا پاک له طرفه د اور نه آزاد کړی شوی یې. نو د هغې ورځې نه پس هغوی له د عتیق لقب ورکړی شو. د ځینو مورخینو دا خیال دی چې عتیق د حضرت ابوبکر لقب نه و، بلکې دا د هغوی نامه وه، خو دا خبره سمه نه ده.
علامه جلال الدین سیوطي په تاریخ الخلفاء کې د امام نووي په حواله لیکلي دي چې د حضرت ابوبکر نامه عبد الله ومدا زیات مشهور سم روایت دی او دا ویل کېږي چې دا وی نامه عتیق هم واخدا خو سم هماغه چې پر باندې اکثر عالمان اتفاق لري چې عتیق دا وی لقب و نامه نه و او د سیرت ابن هشام کې د عتیق د چې کوم لقب د دغه وجه دا بیان کړی شوی دی چې دغه مخ ډېر ښکلی و دغه د حسن جمال په وجه هغې ته به عتیق ویل کېده د سیرت ابن هشام په شرح کې د عتیق د چې کوم مطلب دی هغه دا لیکلی شوی دی چې ښه صفتونه لرونکي یعنی دوی د مذمت او د عیبونو نه بچ کړی شوي وو او بیا به دا ویل کېده چې هغوی ته عتیق دې لپاره به ویل کېده چې د هغوی د مور یو ماشوم به مخکې ژوندی نه پاتې کېدو خو هغوی دا بیا منت منلی و چې که هغې ماشوم وشو نو هغې به د هغې نام عبدالکعبه ایږدي او د کعبې لپاره به وقف کوي او چې کله هغوی چې کله بیا دی وپایده او ظلمي شو نو د هغې نامه عتیق د هغې نامه عتیق مشهور شو د هغې یعنې د مرګ نه هغې له نجات ورکړی شوی و او دې نه علاوه هم د عتیق چې کوم لقب دی د هغې مختلفې وجې ملاویږي د ځینو خلکو مطابق د هغوی د عتیق دې لپاره ویل کېږي چې د هغې په نسب کې داسې خبره نه وه چې د هغې په وجه پسې عیب لګولی کېدی شو او د عتیق یوه معنا د قدیم یا پخواني هم ده نو ځکه هم حضرت ابوبکر ته عتیق په دغه وجه ویل کېږي چې هغوی د پخوا راسې نکې او ښېګړه کوله همدغه شان د اسلام قبلولو کې او په ښه کارونو کې ورمخکې کېدو په وجه د هغې لقب عتیق ایښودلی شوی و چې کوم بل لقب د صدیق د دې وجه دا بیانېږي علامه جلال الدین سیوطي لیکي چې تر څو چې د صدیق تعلق دی نو دا ویل کېږي چې په د جاهلیت په زمانه کې دا لقب هغوی له ورکړی شوی و د دغه صداقت په وجه چې د هغوی نه به ظاهرېده او دا ویل کېږي چې رسول کریم چې به دوی له کوم دې ته به چې کومې خبرې ښیلې نو د هغې متعلق تصدیق کې به دوی مخکې کېده تادي به دوی کوله نو ځکه د هغې نامه صدیق پرېوتې وه او حضرت عایشه بیان فرمایي چې کله د شپې په وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس نه د مسجد اقصی طرف ته بوتلی شوي وو یعنې چې کومه د اسرا واقع شوې وه نو سهار د دې باره کې خبرې کېدی چې دوی داسې وایي نو کومو خلکو چې په هغې ایمان راوړی و یعنې چې د هغې تصدیق یې کړی و د رسول کریم هغې هم په دې رستو شو یعنې کمزور ایمان والا داسې مو نو بیا مشرکان حضرت ابوبکر له په منډه راغله ورته وایي چې تاسو ته معلومه چې ستاسو ملګري سوی لګیا دي هغې دا دعوه کوي چې د شپې هغوی بیت المقدس ته بوتلی شوي وو نو حضرت ابوبکر وایي چې هغوی واقعي دا فرمایلي دي نو خلکو وایي چې او نو هغوی وایي چې حضرت ابوبکر وایي چې که هغوی دا فرمایلي دي نو یقینا چې رښتیا یې ویلي دي نو خلکو ورته وایي چې ته د دې تصدیق کوې چې هغې شپې بیت المقدس ته تللي وو سهار کېدو نه مخکې واپس هم راغله ځکه چې بیت المقدس د مکې نه تقریبا 1400 کیلومتر په فاصله دی نو حضرت ابوبکر وایي چې زه به د دې تصدیق کوم او د هغې تصدیق به هم کوم چې د دې نه بعیده خبره ده او بیا وی فرمایل چې زه سهار او ماښام چې کم آسماني خبرونه په هغې باندې نازلېږي زه د هغې تصدیق کوم او بیا د دې په وجه د هغې نامه صدیق مشهوره شوې او هغې ته به صدیق ویلی کېده د حضرت ابو هریره آزاد کړي غلام ابو وهب بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په کومه شپه چې زه بوتلی شوی وم یعنې د اسرا چې واقع شوی نو ما جبریل ته وایي چې زما قوم به زما تصدیق نه کوي یعنې زما قوم به زما تصدیق نه کوي زما خبره ته به رښتیا نه وایي نو جبریل ورته چې یصدقک ابوبکر و هو صدیق یعنې ستاسو تصدیق به ابوبکر کوي او هغوی صدیق نه دا په طبقات الکبرا کې لیکلي نه د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د حضرت عایشه دا روایت دی چې کله د اسرا واقع شو نو خلک په منډه حضرت ابوبکر له نقل ورته وایي چې تاسو ته معلومه ده چې ستاسو ملګري څه وایي
نو هغوی وی چې هغوی وی چې دوی ورته نه تپوس کو چې څه وایي. نو هغې ورله جواب ورکړو چې هغه وایي چې زه د شپې بیت المقدس ته تللی وم. حضرت مسلم موعود لیکي چې که د معراج ذکر ورسره هغوی کړی وی نو یقینا دا به وي چې دا به م یوه واقع وه، خو کافرانو په دغه برخه زیات شور کولو. که هغوی د معراج ذکر هم ورسره کړی وی، یعنې په یو وخت کې ورته ویلی وی او یوه واقع وی ده، نو کافرانو په هغې برخه زیات شور کولو. خو هغوی صرف دا وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د شپې بیت المقدس ته تللی وم. نو حضرت ابوبکر د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړو. نو خلکو ورته وایي چې تاسو دغه خلاف عقل خبره به مو منئ. نو حضرت ابوبکر وایي چې زه خو د هغې دا خبره منم چې سهار او ماښام په هغې باندې د اسمان نه کلام نازلیږي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې حضرت ابوبکر له د صدیق خطاب ورکړی دی، نو خدای ښه خبر دی چې کې کم کم کمالات وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دی چې حضرت ابوبکر فضیلت د هغه څیز په وجه دی چې د هغې د زړه دننه دی، او که په غور وکتلی شي نو په حقیقت کې حضرت ابوبکر چې کم صدق ښودلی دی د هغې نظر ملاوېدل ګران دی. او رښتیا خو دا دی چې په هره زمانه کې چې کم تن هم د صدیق د کمالاتو د ترلاسه کولو کوشش کوي، نو د هغه لپاره ضروري ده چې د ابوبکر خصلت او فطرت په ځان کې پیدا کړي، او تر څو چې ممکنه وي مجاهده دې کوي او بیا تر خپله وسه د دعا نه کار اخلي، او تر څو چې د ابوبکر د فطرت سورې په ځان نه اخلي او د هغه په رنګ کې نه رنګېږي، صدیقي کمالات نشي ترلاسه کېدی. د عتیق او د صدیق نه علاوه دا ویل کېږي چې د ابوبکر حضرت ابوبکر نور القابات هم وو، یعنې لکه څنګه چې خلیفۃ رسول الله حضرت ابوبکر یعنی خلیفۃ رسول الله، یعنی هغوی ته به د خدای د رسول خلیفه هم ویل کېده. نو په یو روایت کې دا ذکر دی چې یو تن حضرت ابوبکر ته ووایي چې یا خلیفۃ الله، نو یا د خدا خلیفه، نو ورته فرمایل چې خلیفۃ الله نه بلکې خلیفۃ رسول الله، یعنی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلیفه یم، په دې راضي یم. د صحیح بخاري شارح علامه بدرالدین عیني بیانوي چې د مورخینو وغیره په دغه خبره اجماع ده چې د حضرت ابوبکر صدیق لقب خلیفۃ رسول الله نه ده، خلیفۃ رسول الله وو. خو ظاهر ده چې د حضرت ابوبکر دا لقب د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ته د هغې د خلیفه کېدو په وجه ورله ورکړی شوی و. نو ځکه موږ دا نه شو ویلی چې دا د رسول کریم د زمانې نه دا د هغې لقب و، دا د وروستو خبره ده، او خلکو پې دا نامه ایښې وه ځان لپاره، هغوی یا خلکو پې ایښې وه یا هغوی په خپله ځان لپاره دا خوښه کړې وه. اواهون دا هم یو لقب دی، د هغې معنی ده ډېر د نرم زړه لرونکي بردبار، او په طبقات کبرا کې لیکلي چې حضرت ابوبکر ته به د هغې د نرمۍ او د رحمت په وجه اواهن هم ویل کېده، اواهم منیب. د اواهم منیب مطلب دا دی چې ډېر زیات بردبار، ډېر نرم زړه لرونکي او ټیټېدونکي. په طبقات الکبرا کې دي چې ما حضرت علي اورېده، هغې په منبر دا وی چې په غور واورئ، راوي دا وی چې حضرت علي هغې اورېدلي چې په منبر دا وی چې په غور واورئ حضرت ابوبکر ډېر زیات بردبار او نرم زړه لرونکي او ټیټېدونکي وو. په غور واورئ چې خدای پاک حضرت عمر له خیرخواهي ورک کړې وه، د هغې په نتیجه کې هغې خیرخواه شو. امیر الشاکرین دا هم د هغوی یو لقب و، د دې معنی دی د شکر کوونکو سردار. د حضرت ابوبکر صدیق د شکر د کثرت په وجه هغوی ته به امیر الشاکرین ویل کېده. عمدة القاري کې لیکلي چې حضرت ابوبکر ته به امیر الشاکرین د لقب باندې به هغوی بللی کېده. ثاني اسنین دا هم یو لقب دی، خدای پاک د ثاني اسنین په لقب هغوی بللی دي، او د خدای پاک ارشاد دی چې الله تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه. چې که تاسو دغه رسول مدد ونه کوي نو خدای پاک مخکې هم دغه مدد کړی دی. هغه وخت چې کله هغه
هغه خلکو چې چا کفر کړی دی د وطن نوښتي وو په دغه حل کې چې هغوی دو کیو او چې کله هغوی دواړه په غار کې وو نو هغوی خپل ملګري ته وی چې غم مه کوئ یقینا چې خدای موږ سره دی نو خدای پاک په هغه باندې خپل سکینت نازل کړی وو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې خدای پاک ګران وخت کې تکلیف نه ډک وخت کې او په ګران حالت کې د خپل نبی صلی الله علیه وسلم تسلی دغه په ذریعہ فرمایلی او د صدیق په نامه او د صدیق په نامه د نبی ثقلین د قرب نه هغوی مخصوص هغوی فرمایلی وو او خدای پاک هغوی ته د ثانیه اثنین خلت فاخره نه هغوی له ورکړی وو خپل خاص الخاص بندګانو کې شامل کړی وو تاسو داسې یو تن خبرې چې ثانیه اثنین په نامه هغه یادېږي د ثانیه اثنین نامه ورله ورکړی شوی وي او د رسول کریم د رفیق نامه ورله ورکړی شوی وي په دغه فضیلت کې هغه شریک کړی شوی وو چې ان الله معنا هغه د دو تایید یافتګانو کې یو ګرځولی شوی وو تاسو آیا داسې تن خبرې چې قرآن کې هم د هغه تعریف شوی وي او د هغې د مخفي حالاتو باره کې چې کوم شبهات کېدی شو هغه ته نه لرې کړی دي او دې باره کې دا ثابتېږي د قرآن نه چې هغې د خدای پاک په دربار کې قبولیت لرونکي وو او د دې دغه حضور محمد فرمایي چې قسم په خدای دغه قسمه چې کوم واضح ذکر چې تحقیق نه ثابت وي دا صرف حضرت ابوبکر لپاره مخصوص دی او ما د خدای پاک په صحیفو کې بل یو تن لپاره هم دا نه دی لیدلی نو که تاسو زما د خبره باره کې څه شک لرئ او تاسو دا ګمان لرئ چې ما د حق نه په پرته څه خبره کړې ده نو قرآن څه دلیل یا نظر راوړئ او موږ ته دا وښایي چې د فرقان حمید د بل جرد تن باره کې په دومره وضاحت او په صراحت داسې ویلي وي که تاسو رښتونی یئ په سر الخلافه کې هغوی دا فرمایلی دي بیا د هغوی لقب صاحب الرسول هم دی د دې مطلب د رسول ملګری حضرت ابوبکر بیانوي چې هغوی یو ډلې ته دا وایي چې تاسو کې به څوک سوره توبه وایي نو تن وایي چې زه به ووایم او بیا هغه چې کله دغه آیت اذ یقولو لصاحبه لا تحزن چې کله خپل ملګري ته دا وایي چې غم مه کوه تر چې دې ورسېدو نو حضرت ابوبکر په ژړا شو دا وفرمیل چې قسم په خدای د هغوی ملګری هم زه وم بیا ادم ثاني دغه یو لقب دی د حضرت ابوبکر هغه لقب دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام هغوی له ورکړی دی هغوی خپل یو خط کې دا لیکي چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د اسلام ادم ثاني دی او بیا همداسې حضرت عمر فاروق حضرت عثمان کدی په د دین رښتونی امین نه وي نو نن موږ لپاره ګرانه وه چې د قرآن یو آیت موږ من جانب الله ګرځولی شو په سلو خلافه کې حضرت مسیح موعود بیان فرمایي چې دغې کومه دا ترجمه وه چې هغوی قسم په خدای د اسلام لپاره آدم ثاني او خیر الانام محمد صلی الله علیه وسلم د انوارو اول مظهر وو بیا خلیل الرسول دغه یو لقب دی د سیرت په کتابونو کې خلیل الرسول هم دغه لقب بیان شوی دی او د دې بنیاد د حدیث کتابونو کې موجود یو روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کما څوک خپل خلیل جوړولې نو ما ابوبکر جوړ کړی وي نو د صحیح بخاری دا روایت دی چې ابن عباس نه دا روایت دی چې مرض الموت کې خپل یعنی د مرګ په وخت کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل د وفات په وخت کې دا فرمایلی وو چې کما په خلکو کې څوک خپل خلیل جوړول نو ما حضرت ابوبکر جوړ کړی وي خو د اسلام ملګرتیا د ټولو نه افضله ده په دغه جماعت کې زما ټولې چې کومه کړکۍ ده زما له طرفه بندې کوي سوای هغه چې د ابوبکر کړکۍ ده زموږ ریسرچ سره حضور فرمایي دغه دا سوال وجود کړی دی چې او ټیک هم دی دا چې دغه روایت نه دا ثابتېږي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل خلیل که څوک جوړول نو حضرت ابوبکر به جوړ کړی وي خو جوړ کړی نه و نو دغه خبره وضاحت حضرت مسیح موعود په خپل په یو ځای کې فرمایلی دی هغوی فرمایي
چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دا فرمایلی دي چې په دنیا کې مې څوک خلیل جوړول نو ابوبکر به مې جوړ کړی وي نو تشریح دا جمله هم قابل تشریح ده چې حضرت ابوبکر خدای ملګری وو نو بیا د څه مطلب د نو خبره ده چې خلت او چې کومه ملګرتیا وي نو هغه چې هغه د انسان پر رګورشه کې ورننوزي او دا صرف د خدای پاک خاصه او دغه لپاره مخصوصه خبره ده نور سره صرف ورورولي کې دي شي د خلت مفهوم دی چې هغه د دننه دننه یو جذبه ویني د اعلی قسم چې کم پیژندنه ده د خلت هغه ده چې هغه د یعنی خلت هغه اعلی مقام دی د ملګرتیا لکه څنګه چې یوسف د زلیخا په رګ کې جذب شوی و همدغه معنی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه پاکي فکرې دي چې د خدای پاک په مینه کې څوک نشي شریک دی خو دنیا کې مې څوک خپل مرګره جوړولې نو ابوبکر به مې جوړ کړی وي د خدا مقام دی دغه مقام په شان مقام چې ته نشي ملایوي دی خو بهر حال چې کومه دنیا ملګرتیا ده کای کې څه ملګرتیا شته د ابوبکر ده یعنی ملګرتیا خو د خدای پاک سره د ملګرتیا په مقابله کې نشي ویل کېږي چې دا ملګرتیا ده د دنیا خلکو سره د خدای پاک په شان ملګرتیا کول د یو نبی لپاره په خاص تور رسول کریم لپاره خدا ممکن نه و دا کې دین شو نو که د دنیادارۍ په لحاظ کې داسې خبره ممکنه و نو بیا فرمایل چې دغه مقام د ټولو نه زیات حقدار ابوبکر دی بیا کونیت سو دا وی د حضرت ابوبکر کونیت ابوبکر وو او د یو نه زیات چې کم بیانېږي د زنو او د دې د وجوهات د یو نه زیات بیانېږي د زنو په خیال بکر د یو ځوان اوختوي او چې د هغې ډېر مهارت وو د اوښانو پرورش کې او په غور په پرداخت کې او مهارت هم لرلو نو ځکه خلکو هغوی ته ابوبکر ویل شروع کړی وو او د بکر یو معنی تادي کول هم دي وړومبې کېدونکې هم وي او د ځینو خیال مطابق دا کونیت ځکه و چې هغوی د ټولو نه مخکې اسلام قبول کړی وو او هغوی د نورو نه مخکې د اسلام طرف ته پیشقدمي کړې وه علامه زمخشري لیکلي چې د هغې پاکیزه خصلتونو کې ابتکار یې نه مخکې وړاندې کېدو په وجه هغوی ته ابوبکر ویل کېږي بیا حلیه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې د حلیې باره کې روایت کوي چې هغوی یو تل لیدلی و د عربو چې پیاده روان و او هغه وخت هغوی خپله کجاوه کې و نو هغوی فرمایلي و چې ما یو تن هم نه دی لیدلی چې هغه د دې نه زیات ابوبکر سره مشابهت لري راوي وی چې موږ ورته چې تاسو موږ لپاره د حضرت ابوبکر حلیه بیان کړئ نو حضرت عایشه فرمایلي وو چې حضرت ابوبکر د سپین رنګ وو وجود نه نری وو په مخ یې کمه غوښه وه ملا یې لږه ټیټه وه او د هغوی تیبند به چېرته په ملا نه ایسارېدو او لاندې به شو په مخ باندې غوښه نه وه او سترګې د دننه طرف ته وې او اوچت تندی و او په صحیح بخاري کې حضرت عبدالله بن عمر روایت کوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک چې د کبر په وجه خپل جامې ځان په سر راکاږي نو خدای پاک به د قیامت په ورځ هغه ته نه ګوري نو د حضرت ابوبکر و چې زما جامې د یو طرف نه سسته پرتې وي نو هغه لاندې شي سوای له دې چې زه دغه خیال وساتم رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تاسو د کبر په وجه داسې نه کوئ دا جایزه د خبره نشته په دې کې حضرت ابوبکر به نکریزه لګولې او یو بوټی و د غرونو هغه به د کتم ورکته ویل کېږي دا به د وسمې سره ګډ کېږي او دغه په ذریعه وختو ته تور رنګ ورکړی کېږي د اسلام قبلولو نه مخکې حضرت ابوبکر
چې کومه پیشه و په قریش کې د هغوی چې څه مقام و دې باره کې تاریخ تبری کې لیکلي دي چې په کام کې هغوی ډېر مقبول او محبوب وو، نرم مزاج هغوی لرلو او د قریش حسب نسب او د هغوی چې کومې ښې او بدې خبرې دي هغه نه دوی ټولو نه زیات خبرو او تجارت به دوی کول او ښه اخلاقونه کې دوی ښه اخلاق لرلو نکې به دوی کولې او د هغوی د کام خلک د دغه خبرو په وجه هغوی له راتلو دوی سره به مینه کوله او د هغوی د علم په وجه او د هغوی د تجرباتو په وجه او د هغوی د ښه مجلسونو په وجه. محمد حسین هیکل لیکي چې د قریش ټول کام تجارت پیشه و او د هغوی هر تن په دغه شغل کې مشغوله و. نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم چې لوی شو نو د کپړې تجارت دوی شروع کړی و او د کې غیر معمولي فروغ ترلاسه شوی او دوی ډېر زر د مکې ډېر کامیاب تاجرانو کې شمیرل کېده او د تجارت د کامیابی کې دغه چې کم جاذب نظر شخصیت و به نظر چې کم دغه اخلاق د یو دخل لرلو. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم بعثت په وخت د حضرت ابوبکر رسول مال سلويخ سره درهم وو او هغه په دې غلامان آزاد کول او د مسلمانانو خبرګيري به دوی کوله او درغه چې مدینه ته بیا د تشریف یوړو او نو هغه ته سره صرف 15000 درهم باقی وو. د اسلام نمخ کې ځنې واقعیت د حضرت ابوبکر د خپل مالی وسعت او د اعلی اخلاقو په وجه په قریش کې اعلی مقام لرلو د هغوی د قریش رئیسانو کې شمیرل کېدو د هغوی د مشورو دی محور وو او د ټول نزد پاکیزه او نیک خلکو کې شامل وو او دی رئیس و معزز و سخی و په کثرت په دوی خپل مال خرج کولو او په خپل کام کې دوی ډېر خوښ تن وو. ښه مجلسونه دوی لرل او دوی د تعبیر رویا ټولو زیات علم لرلو او دوی د تعبیر رویا چې کوم ټولو کې لوی عالم دی ابن سیرین هغوی لیکي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس حضرت ابوبکر دغه امت د ټولو نه لوی عالم و د تعبیر رویا او هغوی په خلکو کې د ټولو نه زیات عربو د حسب او نسب نه خبرو او جبیر بن مطعم چې دغه فن علم الانساب کې تر کمال رسیدلی وو هغوی دا وی چې ما دا علم د حضرت ابوبکر نه زده کړی دی او په خاص طور د قریش کوم د حسب او نسب علم و ځکه چې حضرت ابوبکر دغه ټولو کې زیات هغوی علم لرلو او دغه د بدو خبرو ذکر باغوی نه کولو او په دغه وجه د حضرت عقیل بن ابو طالب په مقابله کې دی زیات مقبول وو او حضرت عقیل د حضرت ابوبکر نه پس د قریش او حسب نسب دغه د ابا وجداد دغه د خو د بدو خبرو باره کې ټول نه زیات خبرو خو حضرت عقیل به قریش نه خو خول ځکه چې هغه به قریش به حضرت عقیل نه خو خول ځکه چې هغه به د قریش بد خبره به هم شمیرلې او حضرت عقیل په مسجد نبوي کې د نسب نامو د عربو حالات او واقعیت علم ترلاسه کولو لپاره به حضرت ابوبکر سره بناستو او د مکې د خلکو په نظر کې حضرت ابوبکر د هغوی بهترین خلکو کې شامل و چې کله به موږ د استګرانه پیښه شو نو هغوی نه به مدد اخیستلو به هغوی تله او په مکې کې چې کوم اوسېدونکي قبیلې وې نو د کعبې د مناسب په لحاظ او سنسم فریضه به هغوی ته ملاوې ده نو بن عبد مناف د حاجیانو له اوبه ورکول او ضروري اساسونه چې کوم فراهم کولو دغه کار ورته سپارل شوی و. د بن عبدالدار په ذمه د جنگ په وخت د لمبرداري او د کعبې د دربانې او د دارالندون تنظیم د لخرونو سپاسالي د لخرونو د سپاسالاري کار د حضرت خالد بن ولید چې کومه قبيله و بن مخزوم دغه برخه تراغله و او تاوان او دیتونه راټولول د حضرت ابوبکر د قبيله د بنو تیم بن مره کار وو. حضرت ابوبکر چې کله زلمی شو نو د خدمت هغه د سپارل شو چې کله هغه د دیت فیصله کول نو قریش به داوی تصدیق کول او دغه د دیت لحاظ باغوي کولو او دین علاوه قبل چې په فیصله کول نو قریش به بیا هغه پر خود دغه تصدیق بینه کولو. په حلف الفضل کې د حضرت ابوبکر شمولیت هم دا خاص معاهده و چې د غریبانو د مدد او د مظلومانو د مدد چې
په د عربو د ځنو نیکانو خلکو په ځکه دا خیال پیدا شو چې موږ به د لوس کو چې موږ به همیشه د حق ورکو او ظالم به د ظلم نه منې کو او په عربی کې چې حق ته فضل ویل کېږي چې جمع فضول ده نو ځکه دغه معاهده نامه حلف الفضول خودل شوی و د ځنو روایتونو لرو یا چې دغه تجویز محرکین داسې خلک چې په نامو کې فضل راتلو نو ځکه دا لوس چې کوم د حلف الفضول په نامه مشهور شو. بهرحال د جنگ فجار نه پس او غالبا چې دغه جنگ نه چې متاثر شوی وو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر زبیر بن عبد المطلب دغه په ځکه کې دا تاریخ پیدا شوی چې دا حلف بیا تازه کړی شي. نو دغه په تحریک باندې ځنې د قریش قبیله د وی نمائندگان عبد الله بن جدان په کور کې راغون شو او عبد الله بن جدان له طرفه د یو دعوت تنظیم شوی او بیا ټولو په اتفاق قسم خوړلې و چې موږ به همیشه ظلم به ختمو د مظلوم مدد وکړو او په دغه لوس کې برخه اخستونکو کې بنو هاشم بنو مطلب بنو اسد بنو زهرا او بنو تیم شامل وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم په دغه موقع موجود او معاهده کې شریک وو. نو هغه ورځ د نبوت په زمانه کې دا فرمایل چې زه د عبد الله بن جدان په کور کې داسې قسم کې شامل شوم چې نن هم د اسلام په زمانه کې کوم څوک ما دغه طرف ته روبل نزو باندې لبیک فهمو. یو مصنف د حضرت ابوبکر د حلف الفضل کې د شمولیت ذکر کوي لیکي چې په دغه انجمن کې د رسول کریم هم شامل وو او سره ابوبکر هم وو. د بعثت نه مخکې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره دغه د تعلق د دوستۍ حل داسې بیان شوی دی چې ابن اسحاق دغه نه علاوه ځنه نور دا بیان کړی دي چې حضرت ابوبکر د بعثت نه مخکې د رسول کریم ملګری وو او هغه دغه د صدق او د امانت او دغه د پاک فطرت او دغه د خو اخلاقونو خبرو او روایت کې دا راځي چې د جاهلیت په زمانه کې حضرت ابوبکر د رسول کریم ملګری وو او په سیر صحابه کې لیکلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورکوالی ورکوالی راسته رسول کریم حضرت ابوبکر سره خاص مینا او خلوص لرلو او بیا وی دغه په ملګرو کې شامل وو او اکثر د تجارت چې کوم سفرونو پای کې به ماغوي سره وو. د حضرت مرزا بشیر احمد د بعثت نه مخکې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم د ملګرو حلقه و دغه ذکر کې لیکي چې د بعثت نه مخکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دوستانه تعلقات او دغه دایره ډېر محدود ښکاري. شروع نه دا وی طبيعت چې کوم غلط کې پسند شاند وو او خپل عمر په یو برخه کې د مکه چې کوم عام معاشره وای کې چې سره ذات نه ملایوي دو خو ځنه خلکو سره ډېر دوستانه تعلقات هم لرلو په دې کې ټولو کې ممتاز حضرت ابوبکر یعنی عبد الله بن ابي قحافه وو چې د قریش والا خاندان سره تعلق لرلو په شرافت او د قابلیت په وجه په کام کې ډېر د عزت په نظر کتل کې د ورته او په دویمه درجه حکیم بن حزام چې د حضرت خدیجه وراره وو او دوی هم ډېر شریف الطبع انسان او په شروع کې د اسلام نو قبول کړي په هغه حال کې هغه رسول کریم سره ډېر مینا او اخلاص لرلو. اخر دا و چې کوم د طبيعت سعادت واغه د اسلام طرف ته هغه په وجه راغله او بیا زید بن عمرو هم د اسلام د رسول کریم تعلقات وو او دا د عمر جوخت پهلوان او په خلکو کې شامل وو چې د جاهلیت په زمانه کې هغه چې شرک پرېخه وو او ځان به د ابراهیم دین طرف ته منسوبه ولو خو دوی د اسلام د زمانه نه مخکې وفات شوی وو. بهرحال حضرت ابوبکر پړومبي نمبر و چې کوم تعلقات و د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه په لحاظ بیا حضرت ابوبکر د جاهلیت په زمانه کې د شرک نه نفرت کولو او اجتناب نه کولو. حضرت ابوبکر د جاهلیت په زمانه کې هم چرته شرک نه کړی چرته بت ته سجده نه وکړي نو په سیرت هلبی کې د لیکلي چې دا بیانې کې چې یقینا حضرت ابوبکر چې هم چرته بت ته سجده نه وکړي. علامه ابن جوزی حضرت ابوبکر په هغه خلکو کې شمیرلې دي چې په جاهلیت کې د بتانو د عبادت نه انکار کړي او چې هم بتانو ته جوخ نه وتلی او د جاهلیت په زمانه کې هغه د شراب نه نفرت کولو. حضرت عائشہ بیانې چې حضرت ابوبکر د جاهلیت په زمانه کې شراب په ځان حرام کړي وو او هغه نه چې په جاهلیت کې نه چرته په اسلام کې چرته شراب څکلی وو. او یو روایت کې دا راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم
د صحابه په مجمع کې حضرت ابوبکر نه تاسو کړو شو چې آیا تاسو چرته جاهلیت په زمانه کې شراب څکلې و نو په دې حضرت ابوبکر فرمایي چې اعوذ بالله زه د خدای په پناه ته راځم نو تاسو نو کړی شو چې دې سوجه د حضرت ابوبکر چې ما خپل عزت بچ کول وخته د خپل پاکیزګۍ حفاظت مکول ځکه چې کم تن شراب سکي هغه خپل عزت او پاکیزګي ضایع کی او چې عربي وی چې کله دا خبره رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورسېده نو هغه دا فرمایل صدق ابوبکر یعنی ابوبکر رښتیا ویلي هغه د ځل دا فرمایلی وو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اسلام قبلولو باره کې چې کوم روایتونه دي په مختلفو ځایونو کې ملاويږي ځینې تفصیلی دي ځینې مختصر دي خو بهرحال دا هم څه بیان کوم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بیانې چې کله را سما هوش سنبال کړی دی زما مور پلارم په دغه دین دي په دغه دین وو یعنی اسلام او یو ورځ په موږ داسې نه تیر شوی چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دوه وخت سار مخام موږ له نور راغلی د حضرت ابوبکر د اسلام قبلولو باره کې مختلف روایتونه دي شرع زرقانی کې د حضرت ابوبکر د اسلام د قبلولو واقع داسې بیانېږي چې ورځ حضرت ابوبکر د حکیم بن حزام بکور کې وو او هغه دغه یو منځ راغلو دا وی چې ستا چې کوم تر د خدیجه غدا بیانې چې دا هغه خاوند د موسی په شان د نبی په تور را لګل شوی دی نو په دې حضرت ابوبکر د هغه زنه را پاسه ده او رسول کریم نو ورغله او بیا وی اسلام قبول کو د سرت ابن هشام شرح الرجل الانف کې د حضرت ابوبکر یو خوب دی او د اسلام د قبلولو واقع داسې بیان شوی ده چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه د بعثت نامه کې حضرت ابوبکر یو خوب لیدلی وو چې هغه لیدلی وو چې یو سپوږمۍ ده چې مکه کې راګوزر شوی ده او هغه د لیدل چې بیا هغه ټوکړې شو د مکه په ټولو ځینو کورونو کې خور شو او دغه هر ټوکړه په یو کور کې داخله شوی ده او بیا لکه هغه سپوږمۍ دغه په هغه کې نه هغه کې یو ذکر شوی ده حضرت ابوبکر د زنو عالمانو سره دغه خوب ذکر کو نو دا تعبیر ورته خیال چې کوم نبی انتظار کیږي لګیا دی دغه زمانہ راغله ده او تاسو به دغه نبی پیروي کوي او په دغه وجه په خلکو کې د ټولو زیات سعادتمند دی او بیا چې کله رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم حضرت ابوبکر د اسلام دعوت ورکو نوغي توقف نو کړي په سبیل الهدى کې د حضرت ابوبکر د اسلام قبولو باره کې دا روایت بیانېږي چې کعب بیانې چې حضرت ابوبکر د اسلام قبلولو وجه د اسمان نازل شوی او وحی و او تفصیل دی چې کله حضرت ابوبکر شام ته تللی و د تجارت په غرض نو ویل ته یو خوب لیدلی و او خوب هغه بهره راهب ته بیان کړی و نو په هغه ورته ویلو چې تاسو کوم ځای راغلی نو ورته فرمایي چې د مکې نه نو ورته پوښتنه کوي چې د مکې د کومه قبیله نه تعلق لري نه ګورل جواب ورکړي چې د قریش او بیا ته پوښتنه تاسو کوي نو فرمایي چې تاجر یم سوداګر یم په دې ورته بهر راهب وي چې خدای پاک تاسو ته رښتونه که خدای پاک تاسو خوب رښتیا کو نو تاسو په کام کې به یو نبی مبعوث کیږي او تاسو به داغه په ژوند کې دا نبی وزیر یې او داغه د وفات نه پس به داغه خلیفہ یې بیا حضرت ابوبکر دا خبره مخفي ساتلې وان تر دې چې رسول کریم مبعوث شو نو حضرت ابوبکر ورته چې یا رسول الله یا محمد صلی الله علیه و علیه وسلم تاسو کوم داوا کوي نو دې دلیل څه دی باقي ځینو کې خدای چې اوس دلیل نو وخت خو بهر حال دا هم د روایت کې شته چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ورته فرمایي چې کوم خوب ته په شام کې لیدل وو ماغه دلیل دی نو بیا حضرت ابوبکر هغه سره موانقه وکاو دغه د سترګو ترمنځ چې کوم ځای دلته خپل کوو دا وی چې زګوي ورکوم چې تاسو د خدای رسول یې په دغه روایت کې ذکر شوی دی خو تفصيلات نه دي لیکلي او په دغه رویا کې حضرت ابوبکر سلی دلی وو خو په سیرت الهبی کې دا معلومیږي چې دا د هغه رویا طرف ته اشاره چې پکې حضرت ابوبکر د لیدلی چې سپوږمۍ ټوټه شوی ده او را پریوته ده چې مخکې کوم څه کوي شو نو
حضرت ابوبکر دا خوب ذکر کړو د بحیر راهب مخه ته. بهرحال حضور فرمایي چې دې باره کې نور روایتونه هم سیرت لیکونکو لیکلي دي، هغه به انشاءالله آینده بیانېږي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.